زمونږ د مذهب چې کوم امام دی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د هغې مبارک خپل نوم نعمان او د والد محترم نوم یې ثابت امام صاحب رحمت الله علیه د هجرت په اتیایم کال باندې پیدا شو او په 150 کال باندې وفات شو. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه الله جل جلاله ډېر کمالات ورکړو او د ډېرو کمالاتو مجموعه شخصیت پیدا کړو. یو اړخ ته امام صاحب رحمت الله علیه یو لوی مجتهد نو بل اړخ ته هغه یو لوی محدث او مفسر دې سره سره الله جل جلاله امام صاحب رحمت الله علیه یو لوی کشف او کرامت او فراست هم ورکړو. هم د دې وجه ده چې امام صاحب رحمت الله علیه ته به د هغه ګناهونو کشف کې د کوم چې په اعضاو سره کېږي په لاس سره کېږي په سترګو سره کېږي نو چې یو بنده به اودس چردام کول امام صاحب رحمت الله علیه ته به ښکارېدل چې د لاس باندې د فلانکې ګناه کړی ده او فلانکې ګناه د لاس نه هغه وغورځېده او د چردام سره نو ډېره لوی تقوا او پرهیزګاري م الله جل جلاله ورکړی. امام رازي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې تفسیر کبیر لومبی جلد د مالک یوم الدین په تفسیر کې لیکلي دي چې امام صاحب رحمت الله علیه په یو مجوسي باندې قرض و د هغې مطالبې پسې لاړو کله چې ورنږدې شوم د مجوسي کور ته نو کپړه باندې څه په کېړی باندې څه نجاست ولګېده څه پلیتي پرې نښته نو هغې سنډلو سره هغه پلیتي په دیوال باندې وغورځېده د مجوسي په دیوال باندې وغورځېده. دې سره امام صاحب رحمت الله علیه ډېر زیات خفه شو پریشانه شو چې دا به اوس څه کېږي اوس که زه دا پلیتي را در کوم نو دې سره خو د دیوال نه خاورم را لرې کېږي نو دغه هم ټیک خبره نه ده او که پرېږدم نو بیا پرې د دې مجوسي دا کور بدبوداره ښکاري بد ښکاري نو په دې غم کې دغه مجوسي ور وډبو کوم مجوسي باندې چې امام صاحب رحمت الله علیه قرض و د هغه د کور نه یو وینځه راووته امام صاحب ورته وویل چې خپل مولا ته یې اواز وکړه چې کله مجوسي راووته نو هغه په دې پوه شو چې دی خو ما نه خپل قرض غواړي نو هغه عذرونه شروع وکړل. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وویل چې دغه به بیا ګورو خو اوس خپله خبره ورته امام صاحب رحمت الله علیه وکړه چې زما کېړی باندې داسې پلیتي نښته ما وڅنډله ستا په دیوال پرېوته د دې د پاکولو به څه حساب کوو چې کله مجوسي د امام صاحب رحمت الله علیه تقوا ته وکتل نو مجوسي ورته وویل چې د دې له پاکولو نه مخکې زه خپل نفس پاکوم ما ته کلمه ووایه چې مسلمان شم نو مسلمان شو هغې نه پسې بیا پاک نو الله جل جلاله دومره تقوا ورکړې وه چې هغې د تقوا د وجې خلک هم مسلمانان شول. الله جل جلاله دې د امام صاحب برکات موږ له هم راکړي.